अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زم سمادانجی مو تاسو ګوري پاسون نیوز ګرانو کتونکو څنګه تاسو معلومه ده چې په 8 فروری کې الیکشنو پاغي کې په سواد کې په دریم ځل باندې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه کلین سویپ کړی او دی وخت کې زه د پی کې 5 په حلقه کې موجود یم او ما سره د پی کې 5 د حلقې چې کوم وینر دی اختر خان ایډوکیټ هغه سره موجود دی هغه لاول مبارکي درکو لاول مبارک شه چې دومره په مشکل حالاتو کې تاسو خپل سیډو ګټو ډیر مننه جی دا راته وایي چې په کوم ورځ باندې الیکشن او سبال الیکشن دی تر هغه وخته پورې تاسو سوچ او فکر هم سو بسم الله الرحمن الرحیم د ټول اول خو زه د پی کې 5 چې څومره هم عوام دي څومره ووټرز دي څومره سپورټرز دي د ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او ډیر زیات به حد مشکور یم ما اوله کې ویلو چې زه یو عام کارکون یم زما په مقابله کې ډیر تکړه تکړه خلک ولاړو او داغو مختلف مراد په دغه وخت کې ورکول نو د پی کې 5 خلکو هغه مراد هغه چې څومره د سیاسي خلکو دوی ته ورکول هغه ټولې یکسر ریجکټ کړل او یو نظریې له وټ ورکو زه د پوخانه دا یو خبره کوم چې د سواد خلک دا همیشه نظریې له وټ ورکوي دا شخصیت ته ووټ نه ورکوي که ورکولی نن تاسو په سواد کې د دغې خلکو حشر ولیدو چا چې به ډېرې غټې غټې دعوې کولې او مطلب دا به یې هم وي چې د 8 فروری نه بعد به خبرې کوو نو الله تعالی موږ ته هم وښوه د عوام ته هم وښوه او د عوامو ډېر غټ طاقت دی د سواد عوام باشعوره خلک دی با اختیاره خلک دی او هغه خپله فیصله ډېره ټیک ټاک کوي دا دریم ځل دی څه وجه ده چې په عمران خان باندې دومره اعتماد کیږي هم دا وجه ده چې عمران خان د دې غریب عوام خبره کوي هغه خبره د هغه پیغام چې دی هغه موږ کور کور ته ورسو غریب ته ورسو مالدار ته ورسو یو ریړۍ والا ته ورسو نن چې دی د هغه عوام چې دی په هغو کې هغه شعور راغلی دی ماشاءالله هغو د حق او د سچ فیصله وکړه نه یوازې زما په حلقه کې بلکې په ټولو حلقو کې چې څومره هم کینډیډیټ دی د پاکستان تحریک انصاف هغه یو کلین سویپ وکړو څه سوچ لري اوس په تاسو به عہده ورته میلاویږي او څه راته ښکاري دا چې منسټري ورته میلاویږي د علاقې دپاره د پی کې 5 دپاره چې ډېر زیاته پسمانده پاتې شوې ده څه سوچ فکر لري دې لپاره کومه حده پورې چې د پورټفولیو خبره ده نو دا خو د پارټۍ د اعلی قیادت کار دی موږ به بالکل ځان پیش کوو د خپلې حلقې محرومیانې به پیش کوو د خپل د غریب خلکو د غریز خلکو زما چونکې حلقه 90% په غرونو باندې آباده حلقه ده نو دلته ډېر زیات مشکلات دي تک یو غر نه بل غر سر ته خیږي هر څومره زموږ غریز علاقه چې ده د اوبو تکلیف دی د روډ تکلیف دی د بجلی تکلیف دی د لارې کوڅې تکلیف دی مختلف نو هغو ته هغه محرومیان هم دي د دې سره سره زما حلقه یو ټورسټ سپاټ هم دی مطلب ملم جبا په پورا دنیا کې یو مشهور ایریا ده بیا که ته وګورې مرغزار په پورا پاکستان کې په پورا دنیا کې وایټ پیلس چې دی د هغې تذکرې کیږي که داسې بیا زموږ دا دره وګورې نو سنګر هغه یو بهترینه یو خپل یو منظر پیش کوي یو دلکش منظر پیش کوي نو په دغې حلقه باندې چې دی نو زما حلقه ډېره ښه زه راچوتولی شم چې یاره په ټوریزم په بیس باندې چې دی دا زه مخې ته ورسوم دنیا کې د دې پیغام ورکم او زموږ په سواد کې نه صنعت شته نه داسې څه کارخانې شته نه بل څه شتي څومره چې داسې ټورسټ د ټوریزم حوالې سره څه هم دي هغه ماشاءالله زما د حلقې سره دي نو دا هم یو ګوډ لک دی زما دپاره چې زه ښه پیش کړم د دې سره سره ډیولپمنټل حوالې سره به کارونه کوو نو که پارټۍ په ما دا اعتماد وکړو نو انشاءالله چې دا د زما د حلقې د خلکو محرومیانې به ختم شي ولې چې دا دریم ځل دی یا هر څوم ځل چې دی زما حلقه چې ده هغه همیشه محرومه ده د حلقې نه دا راته ووایي جي دا
اوس په تاسو ته چې ته منسټر شي یا چې ته بل څه عہده ته ملاو شي دا د علاقې خلکو ته به چې څنګه اوس هم دوا سلام کول څنګه اوس روان وي دا شان اوس روس روان دي دې کې خو څه شک نشته زه راوتی د عوامو ته یم د عوامو دپاره راوتی یم نو دې کې خو دویمه رای شته نه چې زه به د عوامو خدمت نه کوم د عامې طبقې سړی یم د عوام عام لیول سړی یم نو هم دغه به او د خلکو مینه ته یې جذبه ته یې په کم مقدار باندې راځي خلک راغلی دی سهار 7 بجو نه زه ولاړ یم او دا اوس زه ستا سره کېناستم نو ما دمه وکړه جلوسونه راځي د خلکو مینه ده او زه وایم چې څومره خلک زما سره مینه کوي چې زه د دو سره دا مینه پیش کوم چې دو ازادۍ له ووټ ورکړو دو دغه مراعات دغه څومره سونهري خوابونه چې ورته دو ورکړي د دې 8 تاریخه پورې اوس په نه نو هغه ټول دو مسترد کړل او یو نظریې له ووټ ورکړو عمران خان له ووټ ورکړو په عمران خان اعتماد وکړو په موږ اعتماد وکړو نو انشاءالله دا اعتماد به خلک ډېر زیات راغلي دي او د خلکو ټایم هم نه ضایع کوم خو دا راته ووایئ تاسو به اوس څه کوئ خلکو چې سیاسي مخالفین چې کوم هغوی وي دوی به 3 ورځو کې چا سره به دوی پارټۍ سره ملاویږي کومې پارټۍ سره به اتحاد کوئ چا سره ملاویږئ پارټیانو سره اتحاد نشته زموږ خپله سټریټجي ده او څنګه چې پلان سی تاسو ولیدو الله تعالی کامیاب کو انشاءالله پلان ډی هم تیار دی او هغه به تاسو 3 ورځې 4 ورځې بعد وینئ چې موږ سره څه پلان دی او څه منصوبه ده او دغه خلک چې د عوامو مسترد کو د دو په سواد کې نور ځای هم نشته انشاءالله کوم کتونکي چې موږ ګوري که هغه د کیبل دی او که هغه د ټي وي دی یا د پاسون د پیج دی دوی ته به څه پیغام ورکړي د ټولو ډېر زیات زه مشکور یم د خپلو خویندو د خپلو میاندو د خپلو وروڼو د خپلو ځوانانو د پی ټي آی ټایګرز سپورټرز چې څومره مشران دي د هغو ډېر زیات مشکور یم زه ورته وایم چې یو دوستانه ماحول وی او په جمع باندې به د حلقه چوته او د خلکو کارونه به کوو زما چې کم مقصد دی هغه ریفارمز راوستل دي په دې ملک کې هغه ریفارمز به اولنۍ زما پریارټي چې د خپل عوام دپاره موږ داسې ریفارمز راولو چې په هغې کې ډایرکټ فایده عوامو ته چې هغه غریب طبقې ته ډایرکټ فایده ځي دا نه چې یاره ته پایپ ورکړي یو شی بل شی دا چې دی دا هغه نه دي نو ریفارمز دي ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و د پی کې پایپ او وینر کینډیډیټ اختر خان ایډوکیټ چې هغه د خپل تاثراتو اظهار تاسو ته وکړو او انشاءالله چې دی یو ښه سوچ لري امید لرو چې زموږ د پی کې 5 چې کوم حلقه ده هغه به ډېر مخ په وړاندې باندې ځي ډېره مننه د الله په امان